أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم مخیاتونو کی مګوي مسله دا د سیاست مدن د پارا سلور احکامات ضروری دي یو بدای چې د ظالم نه با بدلا غسته کیږي په کوم ملک کې نو دا ملک با کامیابی دویم مال با په قانون شرعي باندې تقسیمیږي او دریم هر یو سړی به د سخت پخت عادتي او دریم دا چې په ملک به رشوت نه دا سرور خبرې چې په کوم ملک یې نو دا به کامیابی نو ولنې خبره ذکر شو چې د ظالم نه بدلا غستلی د مجرم لا سزا ورکولی دا په کوم ملک یې نو دویمه خبره دلته ذکر کړي قانون شرعي باندې مال به تقسیمیږي کاغه انفرادي مال له کاغه د کلی مال له کده ملک مال له نو دا به په قانون شرعي باندې تقسیمیږي دا آیت په باره کې بعض خلکو یو خبره کړل چې دا آیت په یو معنی باندې منسوخ ده نو اول با هغه معنی کو ورپسې دغه پسې چې کوم خبره راځي ابکو بیا ورپسې او دوه معنی داسې دي چې هغه منسوخ نه دي دغه تذکرہ وکړو كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا لازم شوی دی فرض کړی شي دی پتا سبانه کله چې نږدې شي یو د تاسو ته مرګ ان ترک خیرن کپر خودی مال سب لازم دی الوصیت وصیت کول للوالدین مور پلار د پارا والاقربین او رشتہ دارانو د پارا بالمعروف د عرف مناسب حقا المتقین دا لازم دی متقیانو باندې نو دا آیت بیا پورپسې ورستو سورۃ النساء کی راضی الته کې وی مسئله ذکر کړل دویم د سورۃ النساء دویم رکوع دا مسئلہ دا میراث ذکر کی یلت کی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین یہ ولسم آیات تے لازم یوصیکم اللہ اللہ حکم کئی تاسو تا پستاسو دا اولاد پبارکی للذکر مثل حظ الانثیین دا نارینہ دا پارا پشان دا حصے دا دو زنانو دی نو پختو کی خلق کوئی یو ورور په دو خویاندو دی دو خویاندې په یو ورور دي نو کله چې سړی مړ شو او په ورثو کې الکان دی او جینکۍ دي نو دا مال به تقسیمیږي په دغسې طریقې باندې چې الک ته به دوه حصې میلاویږي او جنۍ ته به یو حصه میلاویږي یو الګ دې دو جنکې دي
مال با نیم غوث شي، غوث نیم بشي، یو با الک واخلی او دا یو حصہ با دا دواړه جنکی ځان نیمه کی، نو مال گویا کې سلور حصے باندې تقسیم شو، نو یو حصہ د یوې جنۍ شوه، بل حصہ د بلې جنۍ شوه، او دوه حصے د الک شوې. دغسې کله چې میراث مسله راشي هلته بیا وایو انشاءالله. نو دلته کې د میراث مسله اوږده تفصیل سره ذکر کړله، د ښځې د خاوند مسله هم ذکر کړله. ښځه مړه شوه نو خاوند ته به د هغې د میراث نه څه میلاوي، سړی مړ شو نو ښځې ته به څه میلاوي. دارنګه مسله پکې دا د میراث مسله پکې هم ده، یو سړی میراث ته نو د هغه به څه مسلې. دارنګه په دې کې پرونو کې بیا څه پکې خپل رور دی، سکه رور دی، څه پکې مور راوړی رور دی، او څه پکې پلار شریک رور دی، میرنی رور، او بعضې پکې یو پکې میرنی رور موږ هغه ته وایو چې میاندې جدا جدای او پلار یې یوي. یو میرنی داسې دی چې هغه مور یې یوی او پلاران یې جدا جدای، دا هم میرنی دی. عربی کې هغې ته اول کې چې سکر ور دی نو هغې ته اعیانی وی، سکر ور دی، پلار او مور دواړه یو دي، د ټولو دغه د یو پلار او د یو مور اولاد دی، نو یې ته اعیانی وی. او چې پلار یو دی او میاندې دوه دي نو هغې ته علاتی وی بیا. او چې کله مور یوه ده خو پلاران جدا جدا دي، لکه د یو پلار مړ دی نو بل ځای کې یا هغه له طلاق ورکړلی او دا ښځه بیا راغله بل ځای کې نکاح کړلی، نو د هغې نه اولاد شوی د دغې اولني خاوند نه اولاد دی، د دویم خاوند نه اولاد دی، نو دا په منځ کې دی ته اخیافي وی. بیا هغې ټولو مسلې راځي، صورت نساء کې به انشاءالله ذکر کی. نو هغې آیات باندې بیا دا منسوخ دی چې ته مور و پلار د پاره وصیت کې، رشتہ داران د پاره وصیت کې. بل حدیث کې راځي، مشهور حدیث دی، د تواتر درجه ته رسېدل دی، اگرچه سندن د تواتر درجه ته نه رسېدلی، خدا سے قبولیت عامه و تحاصل شی دی چې هغه هغې ته متواتر وي. بیا وی لا وصیت لوارثین، حدیث کې راځي دغسې لا وصیت لوارثین، د وارث دپاره وصیت نشتی. په دې کې بیا بعضې خبرې داسې دي چې اختلافي دي پکې. اوس د زوی دپاره یو سړی وصیت کوي، دا وصیت منظور نه دی، نو په کم حالت کې نه دی منظور؟ په ابتدا کې نه دی منظور، که په وروستو د مرګ په وخت کې نه دی منظور. دارنګې د بل چا دپاره دی وصیت کوي نو دا وصیت منظور دی که نه دی منظور؟ د بالکل د مرګ په وخت کې دی وصیت کوي، د بل چا دپاره تر اوسه پورې خبره نه وه، ما باندې قرض دی وي. نو هلته کې بیا اوږد د هغې تفصیل دی، کم یو وصیت با منظوریږي او کم وصیت به نه منظوریږي. وصیت چې منظوریږي نو بیا به هم په ثلث کې منظوریږي، درېیمه حصه کې به وصیت منظوري. نو هلته کې خبره دا راغله چې لا وصیت لوارثین، د وارث دپاره وصیت نشتی. نو مور او پلار نږدې رشته دار، دا خو د دې دپاره قرآن کریم کې برخې مقرر کړلي، نو د چا دپاره چې برخه مقرر کړی شوې ده نو د هغه دپاره وصیت نه کېږي. نو په دې معنی باندې بیا آیت به منسوخی، دغه حکم د آیت منسوخ دی. بیا دویمه معنی بدایي، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کړی شوی دی په تاسو باندې کله چې نږدې شي یو د تاسو ته مرګ، ان ترک خیرا که پرېښودی مال یې پرېښودی دی او د ده وارثان دي ګڼ، په دې کې اوس د ده نه چې کم پاتې کېږي نو په دې کې څه کافر هم دي، مور و پلار دي کافر دي، اولاد کې بعضې داسې دي چې کافر دي. نو حکم دا دی، شرعي حکم دا دی چې میراث د
اولنی خبر راضی حرمان د ارثنا، اختلاف د دین دے، اختلاف د دار دے، رقیت تے او قتل لے. دا سلور خبر دی چې په دې باندې سره د میراث نه محروم کیږي. اختلاف د دین مطلب دی چې هغه یو مسلمان دی او یو کافر دی، نو مسلمان د کافر نه، کافر د مسلمان نه میراث نشي وړي. مور او پلار کافر دی، هغه ته په میراث کې حصہ نه ملاويږي. زوی کافر دی، زوی ته حصہ د مسلمان نه ملاويږي. برخلاص ده. ولې دې ته اختلاف د دین وای. اختلاف د دار، یو دلته په دارالاسلام کې اوسېږي، یو په دارالکفر کې اوسېږي، دارالحرب کې اوسېږي. نو دې ته هغه ته د هغه دته نه ملاويږي، د دې څخه هغه ته نه ملاويږي. ولې اختلاف د دین، اختلاف د دار دې ته وایي. بل پکې د رقیت ته پکې هغه اوس په دې زمانه کې غونښتي. بهرحال خبره ای د غلامۍ. مثلا یو سړی دی، داغه نږدې رشتہ دار دی، پلار دی، زوی دی، بل څه دی، هغه غلام شوی دی. نو غلام ته وصیت، غلام ته بیا میراث کې حصہ نه ملاویږي. او یو پکې قتل لې. یو سړی ولګید، پلار یې مړ کړ، د زوی ته دغه پلار په میراث کې حصہ نه ملاوي. رور دی، رور یې مړ کړ، نو دغه رور اولاد نو، نو دې رور ته حصہ نه ملاويږي. دغه سينو څوک چې مړ کړل نو داغه په میراث کې د حصہ دار کې دی نشي. دا سرور خبرې دي. نو دلته کې خبر وسدا سي شو. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، لازم شه ده په تاسو باندې کله چې نږدې شي یو د تاسو ته مرګ، ان ترک خیرن ک پرې خو دی مال. سب لازم دی الوصیت، وصیت کول. چا د پاره للوالدین، مور پلار د پاره. مور پلار ته په میراث کې حصہ نه ملاويږي. نو ستا مور پلار خو دی کنه، مور پلار خو حق شته کنه، حق شته میراث کې حصہ نه ملاويږي. نو ته ول څه شی ورک کنه. دې کې وس ستا په مال کې ته د خپل مال په درېمه حصہ کې اختیار لرل شي، کار لرل شي. نو دې کې وکړه مور پلار د پاره، رور دې داغه د پاره، بچې دې داغه د پاره وصیت کولای شي. وصیتو کا پکې نور نږدې رشتہ دار دي، کافر دي، مور پلار دي کافر دي، ناغه د پاره وصیتو کا. دا خبره ده مسلمان د پاره، متقی پرهیزګار د پاره دا خبره ده. حقا المتقین، نو دا لائق دی د پاره د متقیانو. اولنی کې خبره موږ د حق ویلوا، دلته کې موږ لائق او مناسب دی متقیانو د پاره دا خبره. بل خبره نو دا دوشوي. درېمه معنا، نو په دې معنا باندې آیت منسوخ نه ده. درېمه معنا بدایي کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، لازم شه دې په تاسو باندې کله چې نږدې شي او د تاسو ته مرګ، ان ترګه خیرن ک پرې خو د ایمان وصیت کول. وصیت کول چاته به وصیت کې نو لیل والدین، مور پلار تب وصیت کې. مور پلار ته وصیت کول، والاقربین او رشتہ دارانو ته وصیت کول بالمعروف د قانون شرعي د دین. حقا المتقین، دا لازم دی متقیان باندې چې متقی دي داسې وکړي. څه مطلب شو؟ مطلب دا کله چې یو سړی مري نو زمونږ خو دلته کې حال دای لور لپاره حصہ نه ورکول کېږي چې هغه حصہ الله مقرر کړل. زنانو لپاره خزي لپاره حصہ نه ورکول کېږي اگر چې هغه الله مقرر کړل. مور ته پکې حصہ نه ملاويږي اگر چې هغه الله مقرر کړل. د میراث سیدی اغرستو سورۃ النساء ما مخ کې وي اب هغه راځي دا حصے الله مقرر کړلی او خلک نه ور کوي. نو دلته کې دا سړی چې مري نو دې بدا وصیتو کی چالکا زخمرم زمانہ دا دوره مال پاتې کیږي، دا مال په قانون شرعي باندې تقسیم وي کوم چې دا الله قانون دی.
او دلته وی خبره دام ده چې زموږ د ملک پاکستان قانون دغه ده پاکستان کې قانون هم دغه د میراث په اړه کې دغه قانون دی کوم چې شرعي قانون دی دیو جنا چې کله یو سره مړ شي داغه د میراث مسله راشي نو دی فتوا ولېږي مفتیانو پسې مدرسې پسې چې دا حصے منګلا راو باسي د میراث په څه طریقې باندې تقسیمول غواړي او کوم چې حالت کې ناسي دوام په میراث باندې په مسله باندې کې قانون پاکستان هغه د قشانت دي د بعد طریقې باندې تقسیمي کله کله پکې دا کله چې کیسونه راځي ناغه یا خودي راکاږي یو بل راکاږي نو حالت کې وکیلان دي ناغه یو دا کیږي اچاته دا نه وي چې نه کیږي صحیح وکیل سره مشوره نه کوي چې وکیل سره صحیح وکیلی هغه سره مشوره وکي مولا سره مشوره وکي نو بیا پکې درو وای کله کله پکې داسې خبر راشي وای دا میراث مسله دا لور دا دې لور ته حصہ ملاويږي حال دا چې لوري مخ کې مړه دا حال دا هغه نوسی کیس داخل کی په ماماګانو باندې خوري کیس داخل کی وای زمونږه میراث حصہ دا زمونږه میراث ته واغ دین راکې نو کیس داخل کی نو بیا باغی باندې قسمونه کوي وای نه دا سړی چې د مخ کې مړو او زما مور چې د ناغروست مړوا دا درو پکې داغه لپاره سرټیفیکیټ جوړ کی کله کله دا نور سرم سرټیفیکیټ د پلان او سرټیفیکیټ جوړ کړی نو بیا به مسله باغ باندې روانه خبرې یو بل راکاږي نو کله بیا فیصله وشي او کله فیصله ونشي دا یو بل سره روغ صلح مصالحات کی نو غیر شریک کارونه خلق کوي اجدا خبرې دي نور قانون شرعي په دې کې چې قرآن کریم کې په حدیثو کې د فقہ کتابونو کې خپ په تفصیل سره ذکر دی نیو مطلب بدغش چې زما مال هغه به شریعت قانون باندې تقسیموي په دې کې زما د لونو حصہ دا به ورکوي بعض خلک په ژوندانه باندې تقسیم وکي نو ژوندانه باندې میراث نه ګوري ښا اته میراث نه وي هغه د سړي طرف نه هبي ناغي کې هغه قانون بیان نه پکار کم چې د میراث قانون دی بلکې هغه کې خو بیا داسي هبه پکار دا چې بیا ټول یو شان ورکی بیا خبره دغه سي نور کنه نه مالک دې سچي ورکی سچي کوي موټي کې مال له سچي ورکی نه شانتي ورکی وزن ګناګار ول نه پکار بیا چاله زیات ورکی چاله کم ورکی نور د دې اختیار دی هغه کې بیا وځي وسړې ده پلار دې کور ته راځي کور کې واړ دي ټول جنکې په کېم دي الکان په کېم دي نو دې چې کور ته راشي کور ته پرمیټونه راوړو ټاپیانې راوړي نو دا نه کړی چتا چې هغه دا به جنې دا دل دانیم کخا یو ټاپی ور کی او بل الک له دور کی دې نه کوي نه ټول یو شان ور کوي نو کله چې په ژوندانه ما یو سره تقسیم کوي نو پکار دا چې یو شان تقسیم وکي بیا سمره یې چې الک لور کې دومره یې دی بیا جنې لم ور کی په ژوندانه باندې چې کې دغه سی وي او چې کله د مر نرست تقسیم کیږي ناغه ته بیا میراث وي ناغه بیا قانون شرعي باندې به تقسیمي بل یو معنا ده پکې کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا کمال پر خو دے لګي پر خو دے ډېر پر خو دے اولاد پر خو دے الوصیت للوالدین مور پلار ته دی وصیت کی رشتہ داران ته دی وصیت کی د قانون شرعي کله چې زمړ شمانو زما سمره تجهیز او تکفین دین دا به شرعي طریقې باندې کوي زج کله مړ شمانو مال با زر تر زر غسل راکې ما بخپل ځای ته ورسوي زج کله مړ شمانو ما پسې ویراګانی بنه کوي ما پسې دغه بنداري بنه کوي زما بدن دې دا بدن بچاته خاینا
دا وصیت پکار دی چې وکړي. ډېر علما داسې دي چې هغې دا وصیتونه کړي، کله مخکې وصیت کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي چې مسلمان د پاره دا نه دي پکار چې هغه دقسې ګرځي 2-3 شپې پې تېرېږي او د ده سره وصیتنامه نه وي. د ده پاره پکار دی چې خپل وصیتنامه یې لیکلي هغه د ده سره پرته وي. خلکو ته یې ښودلې دا زما په دې کتاب کې په دې رجسټر کې زما وصیتنامه مې لیکله پرته ده چې هغه کې دا لیکلي زمړ شمه زما نرستو قانون شرعي باندې زما تجهیز و تکوین بکوي، ما به ایساروي نه، ما پسې پردې ښځې نه راپرېږدئ، ما به نورو خلکو ته نه ښایئ، زما تجهیز و تکوین چې دی نو هغه به زر تر زره کوئ. بیا پسې خلک ماښامونه کوي، هغه ماښامونه یو ماښام بل ماښام بل ماښام دا به ما پسې نه کوئ. هر سهار خلک ځي، کله زنانه ځي هر سهار ځي، او دا غیر شرعي رواجونه دي رسمونه دي دا ما پسې به نه کوئ. دا ټولې خبرې زمونږ په دې ملک کې په دې علاقه کې چې کم رسومات کېږي غیر شرعي کارونه کېږي پکار دی چې د هغې نشاندهي وکړي سړی، او چې دا غیر شرعي کار کېږي دا ما پسې به نه کوئ. دا دغه خلک د ټیم په باره کې بیا لګیایي چې پلانکی را روان دی، پلانکی را روان دی، نو راځي به نو جنازه سړی مړلی، کله مړلی ماسپښین مړلی، نو کله به جنازه نو سبا په 2 بجې به جنازه ولې پلانکی را روان دی، اسلام آباد نه را روان دی، ابل بګې کراچۍ نه را روان دی، ابل بګې سعودي نه را روان دی. دا هغه ته به دا پروت دي، دا غیر شرعي کارونه دي، دغه ایسارول دا غیر شرعي دي. طریقې کار د شریعت دا دی چې کله یو سړی مړ شو چې څنګه ته ساه وخته نو فوراً د غسل او د قبر د هغې بندوبست شروع کوي. نو چې څومره وخت کې مړی لامبولی کېږي، مړی له کفن ورکولی کېږي، د ده تجهیز کېږي، د ده تکفین کفن ولا ورکولی کېږي او بیا تدفین کېږي. نو دومره که یو سړی ټیم ورکوي نو دغسې دې ورکړي. ښه خبره دا ده چې هلکه سړی مړلی او بس چې قبر تیارېږي بس موږ جنازه تیاره وي، جنازه به کوو. په دې کې ټیم نشته چې نه دا به وس مړلی په 9 بجې باندې سړی مړلی نو په 9 بجې به جنازه کوو. نه 9 بجو ته ضرورت نشتی، 10 بجو ته ضرورت نشتی، بس هلکه سړی مړلی او چې څنګه قبر تیارېږي بس جنازه به کوو. یا قبر دې نه تیار خیر دی غسل ولا ورکولی کېږي او بس راوباسو به جنازه به کوو پې. هلته کې به ویسو چې قبر نه و تیار جو هلته به انتظار ورته وکړو. طریقه کار دغه دی. دلته کې به دې ټیم کېږي کله به جنازه کوو خالص په 2 بجې به جنازه کوو چې 2 بجې شي هلته کله اسمان کې ګډ ګډ جوړ شي، کله ګرمي او دی مخکې راویستی او کله څه نو کله به خو غوبل جوړي جو خلک یې ګوري. دا غیر شرعي کار دی. دا ټیم خبره مې کوله، ټیم دا هم یا که پښتو کې نو ټیم ته صبر وکړه، او که شرعي خبره کې نو ټیم ته پکې د سره ضرورت نشتی. بس چې کله غسل ورکړی شو کفن ورکړی شو ویسې غسل جنازه پې وکړئ او هلته کې قبر تیارو جو بس قبر ته سپارئ، او که قبر نه تیار هلته کې بل کار پکې پاتې جو هغې ته لګوډې خیر دی لګوډې انتظار ورته وکړئ. دا وصیت کول دا پکار دی. او زمونږ دی چې کله سړی مړ شي نو بیا په دغه کور کې ستر پرده نه وي، بیا هر سړی ورنه نوځي. اګه ستر پرده څه شوه نه هغه بیا نه هر سړی نوځي. کله چې بیا راوباسي نو بیا هم هر سړی هلته کې ټولې ښځې به ولاړي. دغه ښځه ده نو څنګه چې د ژوندانه کې د هغې ستر او پرده وه دقه شانتې ستر او پرده د مر نه وروسته هم ده د هغې. اگر چې بعضې خلک خبرې بل شان کوي، ښځه ده خاوند یې مړ شو نو وایي ښځه یې لیدی شي، لیکن که ښځه مړه شوه خاوند یې پاتې نو نه شي لیدی. دا د خلکو د ځانه ترخه نه مسلې دي. په دې باندې هلکه پردي خلک یې ایني
هغه کې باک نه کوي نه خپل سړی دیني ني خاوند دیني ني نه خاوند لیدې شي ها زمونږ شریعت زمونږ فقه کې مسله دا ده چې کله کيو خزا خاون بالکل یوازې دي هیڅوک نشتی نو خزا خاون لا خاون خزلا غسل ورکول شي بل خبره دا ده چې هیڅوک نه یاله دا دویمه خبره پکې داسې ده چې کله خزا مړه ده نو خاون ولا غسل نشي ورکولای دویمه مسله هغه په دې باندې ده ها که خاون مړ شو نو خزا ولا غسل ورکولای شي ځکه چې خزا خو دا خزا ده په عدت کې ده نو خاون دا خزا خاون له غسل ورکولای شي خو خاون خزا له غسل نشي ورکولای لیکن قتل اکولای شي بیا قبر ته کوزول نور هیڅوک نه نو دا خاون خو بیا زیات حقدار دی چې هیڅوک نشته نو پردیس سره ولې ورکوزي دا خپل ورکوز شي کنه دا بعضې وخت کې بعضې خلکو طرف نه مسلې جوړې کړي نو مسله ورانه شي نه کوم چې نیکان خلک دي نیکان دي یي ښځه دا هیڅوک یې نشتي نو یو نیکان خلک دیندار خلک هغه دې ورکوز شي او دوه تنه او هغه دې خبر ته ورکوزه کړي دا نه چې بیا په پړو کې تړې او کوزې به مسلې ما جوړوي کله کله دا بعضې خبرې زمونږه د صوفیت د وجې نه ورانې شي هلته کې اکسیډنټ وشو اوس ښځه ده هغې باندې تکلیف دی نه دغه پردۍ ښځه لاس ورنه وړي ګورئ هلته کې هغې باندې تکلیف دی اوس ګاډي ته خېجول غواړي رسول غواړي ډاکټر له اسپتال ته رسول غواړي نه خپل سړی به راځي هغه به خېجي هغې باندې دغه دی تکلیف دی اوس په بعضې سړی دا صوفیانه خبرې کوي دا صوفي نه سوپټ ورته وایي تا نه دغسې وخي پردۍ ښځه ده هغې باندې تکلیف دی یو نیک سړی دی راشي او هغه دی لاس وله ورکړي ودې نسي خپونه لاسونه دې ونسي او دغه ته ګاډي ته دې وخېجي کټ ته دې کي او وی دې سي ډاکټر له دې کې به دا نه کو یا دغه دی نه دلته کې انسانیت ته ګوره اوس انسانیت د هر څه نه مخکې دی اوس فمن بدله بعد ما سمعه نو چا چې بدل کو دی وصیت لنا رست دا غنا چې دا وصیت اوریدل فإنما اسمه على الذين يبدلونه نو یقینا ګناه د وصیت بدلولو هغه چا باندې دی چې دا وصیت بدل کو ان الله سميع عليم یقینا الله دې اوریدونکو پوها هغه وصیت کړو الګ ما پسې بجاړی نه ما پسې باندې جاړی دا وینا غانې ما پسې باندې کوي زما تجهیز او تکفین به شریعت طریقې باندې وکي چې کله هغه مړ شو خپل کار به کوي هغه چې ویلي وای با من خو دې نه کوو من خو ځان نه شرمو من به دې سارو من به اعلانونه کوو ګاډي بغیر ځو اعلان نه وکيږي لوډ سپیکرو کې بکیږي په پردو کیلو کې بکیږي دا ټول غیر شرعي کارونه دي دا کیسې بوشي دا بکې نو دا خبره وصیت هغه یو شان کړو دلته کې د خلکو په ګناونه وکړو نو سې چلو شو دا ګناه به چاته کیږي وې مړی ته نه کیږي دا به هغه چاته کیږي چې تا وصیت بدل کړل وس کله کله هغه سوچ مری هغه نه جاهل له اسوي الکه وې ما پسې به وجاړې دې سي به وجاړې کنه ثابت کړي هغه په هند راواخلې خلکو ته پته ولګي څوک مړل کی اواز دانه چې په دې وخت کې بوخانی جاهلانو مدا خبرې کولې خلکو باب دا ویرګری خزي دا به ساتلې او غیله به پیسې ورکولې هغه براتله دا ویرګناګانې به کولې او هغه بیا چې کله ورسته دین بیا پیسې وړي په اجرت باندې دا جړه به کوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ویرګرو بارکی وای جنت ته بنځي زمانه ندی دغه ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه
او کله وایي چې دا د دې به قیامت کې د رنځړو او یا د ترکولو صادر به جامې به ترکولو جامې چې نو څه دپاره یا د رنځړو دا چې څه دپاره نو هلته کې دې باندې خارق وکړه دنیا کې نور خلک یې جوړول خارق چې بچا باندې کنه نو بل هم په خارق کې اخته کوي نو په خپل خو جاړي نور هم په جاړه باندې اخته کوي ادا کله کله دي سي خزه یو خزه چې رانوزي کوړتا یو هغه دې چغي کی یو دلته کې نور هم چغي کی دغه خزه د دې د پاره صادر د دې جامې هغه بده دغه معنا خلق کوي قطران معنا کوي څوک معنا کوي د ترکولو څوک معنا کوي د ویخ د تیلو ویخ څوک معنا کوي د رنځړو تیل ناټول څه چې وایي چې دغه قصه پکې راځي نو ور به ښه اخلي ښه ور وی بلیږي نو کله کله دا کم چې مړ کېږي هغه ناپوه دی جاهل دی نو هغه که وصیت وکړو سوی ما به ایثار کوي ما سه وداو کوي ما به داو کوي چې داسې هسې ونرغړوئ ګورئ ښه نو فمن خاف من موسن نو څوک چې ویرېده د وصیت کوونکي نه جنفن د اورېدو نه او اسمن یا د ګناه فاصلح بینهم نو اصلاح وکړه د خلکو په منځ کې فلا اسم علیه نو نشته ګناه په هغه باندې ان الله غفور رحیم یقینا الله دی بخونکی مهربان کله کله وصیت سړی چې مري وایي ما به په پلان کې ځای کې ښخ کوي دا وصیت غلط دی یو سړی دا وایي زما جنازه به پلان کې کوي دا وصیت هم غلط دی پلان کې شته که نشته پلان کې را رسېدی شي که نه شي را رسېدی پلان کې به سبا را رسي نو سبا ته به ایثار نه دا وصیت غلط دی غیر شرعي وصیت دی دا چې ما په پلان کې ځای کې ښخ ما باندې جنازه چې دی نه پلان کې به کوي دا ټول وصیتونه غلط دي نو فمن خاف من موسن نو څوک چې ویرېدو د وصیت کوونکي د ګناه نه چې دی اوس اوړي جنفن دی اوړي د حق نه او اسمن یا د ګناه دی ځان ګناهګار نو فاصله بینهم نو اصلاح وکړه په خلکو په منځ کې یا دغه ژوندی دی په هغه وخت کې اصلاح وکړه او یا رستو هغه کارونه ونه کړه کوم چې غیر شرعي وو نو فلا اسم علیه نو نشته ګناه په ده باندې دا چا چې دا وصیت بدل کو په ده باندې څه ګناه نشتی حق طرف ته خبره راوستا ان الله غفور رحیم یقینا الله دی بخونکی مهربان او خو تیر شو وس زرزری ویما کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت فرض کړی شی دی لازم کړی شی دی په تاسو باندې کله چې حاضر شي نږدې شي او د تاسو ته مرګ ترګه خیرن که پرېښودی مال الوصیت وصیت کول للوالدین مور و پلار ته او رشته دارانو ته بالمعروف د شریعت مطابق یا مور و پلار د پاره او د رشته دارانو د پاره کله چې دی کافری نو د شریعت د عرف مناسب داغه د پاره د شریعت مطابق داغه د پاره وصیت کی د میراث حق المتقین دا لازم دی یا مناسب دی متقیانو د پاره فمن بدلوا بعد ما سمعه نو چا چې بدل کو دی وصیت لره رست داغه نه چا اورېدلې ده فإنما اسمه على الذين يبدلونه نو یقینا ګناه ده په چا باندې چې وصیت بدل کړي ان الله سميع عليم یقینا الله دې اوریدونکو پوها فمن خاف من موسن نو سوچ او یریدو یا فمن خافا چاته چې دا پته ولګی دا مم موسن د وصیت کوونکی نه جنفن دا اورېدو د حق نه په قصدن او اسمن یا د ګناه په وجه باندې فاصلح بینهم اصلاح وکړه د دې په منځ کې فلا اسم علیه نو نشته ګناه په ده باندې ان الله غفور رحیم یقینا الله دې بخونکی مهربان الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي